زه خو د شیرګل نه در شیر کلی ما ضلع مردان سره هم تعلق دی لګه او دا خو اټومیټک سیستم نه لپکو لکه پکیم اټومیټک دی دا ټمپریچر سره تعلق ساتي د کې د اوبو دا سیستم چې کوم دی دا اټومیټک دا فیډ سیستم چې کوم دی دا اټومیټک لایټ هم ته اټومیټک کولای شي لکه دې ته یو بار کنټرولر لګېدلی خپل کنټرول روم چې کومي هغه هغې نه تا یو سیز اپریټ کولی شي ته څه غواړې لکه څه ریکوایرمنټس تا غواړې لکه چې یعنی زه ټمپریچر غواړم 30 ټمپریچر غواړم به ته سیټینګ وکړې به تا ته دا پکې پوره کوي 30 به تاله درکوي 30 نه به نه ښکته کېږي نه به بره کېږي بیا دې کې هیټر شته دی شاته نو تاله 30 پکار دی یا 32 پکار دی 34 پکار دی تاله چې څومره هم پکار وي به تا ته وقت په وقت که پکې ضرورت وي پکې به چلی که د هیټر ضرورت هیټر به چلی دي دا خو فسټ ټایم لاهور کې ډېر زیات لګېدلی دی پنډۍ کې بیا ولګېدو بیا داسې رو روز کې پي کې ته راغلی پېښور کې هم تقریبا بلا شیډونه دي کم از کم زما خو ذهن کې نشته خو چې یاره کم امینو یو 12-13 شیډونه به دلته پېښور کې داسې په 13-20 پورې به مردان کې داسې 20-30 به داسې دغه کې صوابۍ کې وي اکوړي کې دي بټ خیله کې ماشاءالله سٹارټ دي هلته هم نوي نوي فرش اوس سٹارټ دي جوړیږي نو خلک پکې لګیا دی جوړی یې دا سیستم خو جی مونږ خپله ولګو مونږ د دې خپله کار کوو او لکه مونږ لاهور کې د دې پهله اول ته ایکسپیرینس وکړه لکه چل مو زده که بیا رالو دلته اوس کې بي کې دا کار کوو چې څومره شیډونه نوي تیاریږي هغه مونږ کوو الحمدلله او بیا اوس چې دوی ته د شیډونو کې څه مسلې هم راځي که نه که چاته پکې کې مسله راشي یا کنټرولر کې پینل کې مسله راشي یا چېرته اوبو واټر کې مسله راشي یا فیډ کې مسله راشي نو دا ورته مونږ خپله کوو او سروس ورکو که د شپې 2 بجې که 1 بجې که د ورځې 1 بجې 2 بجې دوی کالو کې مونږ ورته راځو په ټلیفون باندې ټوله رابطه موبایل جی نو مونږ سروس دا خو ورکو چې یو خو ورته لګوم په کمه خرچه باندې دویم بیا چې څه قسمه مسلې انشاءالله لکه مونږ ورته راځو یعنې بار زمونږ د لاهور د سایډ نه مرګري راځي هغوی بیا نه هغه سروس بیا ورکولی شي هغوی خو بس سیسټم ولګوي بیا واپس لاړ شي بیا اکثر چې ته ورته د کمپلین ووایې نو بیا هغوی وزګار ني بیزي نو نشي راتلی او مونږ خو هر ټایم دلته اویلیبل چې څه ټایم هم څوک څه غواړي نو مونږ ورته پرووایډ کوو که نه لکه چې څه قسم ضرورت وي د هغوی مونږ ورته کوو که هغه د پکي باره کې که د فینل باره کې که د کنټرولر باره کې که د واټر باره کې که نه ټول مونږ خپله دغه کوو پرووایډ کوو دوی ته دا خو دا کړکۍ چې کومې دي دې ته بټرفلای وایي دا دواړه تنبې چې کومې دي دې ته بټرفلای وایي دا چې کله دی سټارټ شي اټومیټک هلته نه کنټرولر نه لکه اوس چوزې ته ضرورت دی دی به سټارټېږي اټومیټک چې اټومیټک سټارټ شو دی به دا اټومیټک دا بټرفلای هم کولاو کړي بیا چې کله دی واپس بند شي واپس دی خپله بند شي چې بار نه یخه هوا ګرمه هوا دواړه نه راځي بالکل دی سیل شي لکه تاسو کتی شي دې کې به هوا نه راځي د دې دغه فایده کې ګوره که ته هغې کې چې خیال وکړي نو هغه پردي پکې هوا طوفان هغې کې پردي نه کنټرول کېږي نو بیا تا نه چې هوا چرګ ووي یا باران نه چرګ ووي نو بیماریږي دې کې خو دیوال لګېدلی یو قسم له نو دې کې دغه سیسټم نی پکو ضرورت دی ته ځکه دی چې دې کې بیا اکسیجن نه پوره کېږي د پکو مطلب دی د مقصد دی چې دې ته اکسیجن پوره کوي دا خو جی دا دی خوا چې کوم دی دا واټر سیسټم نه دی کې لکه اوبه څکي چرګان او دا کوم چې دا ګریل ټایپ ته ښکاري دا لوښي دي چرګ چې کوم خوراک کوي په دې لوښو کې کوي دا فیډ چې کوم وي د دې اټومیټک وي هر یو برتن د خپل فیډ راځي او بیا چرګ ورته ولاړي هغه خوري او بل دا کوم سیسټم چې تا ته سیده ښکاري که نه داسې نو دې کې یو مشین موږ لګو هلته وینچ ورته وایي دا د هغې سره لکه د اوپن شیډونو کې داسې چې ډوریانې پکې لګولي یو ډوري به خپله اوچتې برتن به بره کې 9 بجې یا 10 بجې بیا به یې ښکته کې نو دې کې هغه سیسټم نشته دا الحمدلله د یو ځای نه دا ټول لاین چې کوم دی د یو ځای نه اوچتېږي غونډ سراسر او بیا ښکته کېږي مغه شان بیا که ته دې کې واشنګ ماشنګ کې که نه لکه صفایي چې کله کې نو ټول سیسټم خلک اوچت کي چت دې ځای ته راورسي بیا لاندې پکې فرش کې اوبه ووي چته ولوینځي بیا فرش وینځي اوبه ترې صفا وباسي بیا دا لوښي صفا وینځي نو د دې دغه فایده دې کې جي دا کم پایپ تاسو وینئ دې کې دننه یو سپرنګ لګېدل اگر ورته وي او کنویر هم ورته ویلی شي هغه د موټر په تھرو باندې تاویږي موټر سٹارټ وي او پیډ را رواني داسې مخکې یو برتن د خپل پیډ ملاویږي ما خو الحمدلله پنجاب کې هم کار کړی دی بیا سعودي ته هم تلم سعودي کې هم کار کړی دی الحمدلله سعودي کې ما 2 کاله تیر کړي که نه هلته مې صرف د دې پولټري کار کړی دی اټومیټک سیسټم او بیا مې دا یو سوچ جوړ کو یو
عهد مې وکړو چې یاره مال کم از کم KPK کې بلا داسې خلک دي پیسې ورسره شته او کار هم کول غواړي خو لکه کار ورته داسې زبردست کار یا زبردست پراپرټ په یو څیز کې ورته نه ښکاري چې یاره څه وکړو سوچ کوي نو هغې دپاره دا یو ښه سوچ دی یو ښه څیز دی لکه دا جال لا فارم که ته واخلي نو که هغې باندې باران طوفان سیلۍ راشي اکثر به دنه بچي خرابېږي ډېر خلک د سوچ کوي چې یاره ګرمۍ کې نه شو اچولی ګرمي ده او ګرمۍ کې به رانه چرګان مړه شي بیا ډېر خلک سوچ کوي یخني دسمبر چې کومي جنوري نو هغې کې وایي نه شو اچولی نو هغې د وجې دا کنټرول شیډ مونږ راوړو دلته او لګیایي کو خدمت انشاءالله چې څوک څه ټایم هم الحمدلله څوک هم داسې نشي ثابتولی چې یاره دی ماله نه دی راغلی کم یو ورور چې پښتون ورور چې موږ ته رینګ کړی دی او پاره مې دی او چوزه وسره نو موږ دا احساس یاره چې دا چرګ د ساش چیز دی چې دې ته څه نقصان ونه رسي او بل دې مسلمان ته نقصان ونه رسي موږ د دې فایدې لپاره بس د شپې هم ډیوټي کوو د ورځې هم کوو الحمدلله په دې کې خو د درې څلور قسمه پیدې دي یو خو لکه که ته 2000 چوزم ساتي نو په هغې به 2 ورکر خامخا ساتي صحیح شوه لیبر بچت دی دویم ته چې کله په اوپن شیټ کې خوراک اچې که نه په لوښي کې نو تا نه نیم ښکته توی شي نیم په برتن کې توی شي نو فیډ بوجۍ خو تا ته آلریډي خلکو ته پته ده چې څومره ګرانه ده په 3500 روپۍ بوجۍ ده نو هغه چې تا نه فیډ په ځمکه ضایع شي نو یو خو ځمکې نه هغه چرګان هغه فیډ خوري هغه نقصان دی چرګ ته بیماریاں نه لګي بل د دې خوراک بالکل پراپر صرف په برتن کې راځي بار د دې نه یو دانه هم نه ځي دا یو فایده بل د ورکر فایده ده بل دا فایده ده چې مالک په دې کې دموي مالک ته هیڅ قسم څه ټینشن نه هغه که یو دفتر ټایپ پکې ځان له جوړ کړي اناسي دا یو سپروایزر او څلور ورکر دا غونډ شیډ سنبھالي 30,000 چرګان شپه ورځ پکې هغوی لګي خپله ډیوټیانې پکې کوي او 35 دن کې دي کې ماشاءالله بهترین چرګ تیارېږي 2 کیلو چې کم چرګي 2000 ګرام پکې تیارېږي بل په دې خو برتن کې دا فایده را چې دې کې سایزینګ نه راځي هغه وړو اوپن فارمونو کې چې کم دی هغې کې چرګانو کې سایزینګ راځي بل هغه په دومره ورځو کې 2 کیلو ته نه رسي 35 دن کې هغه چرم 2 کیلو ته نه رسي او دې کې رسي مزدور هم الحمدلله لکه دې مین ها پیډ روم چې کم دی پیډ بالکل په ځمکه فروتي بوجۍ راواخله په غټ خافر کې واچوه ستړی پکې نشته بیا دننه خپله راځي دلته هم بیا خپله ځي صرف ټوټل بټن بس صرف ټچ کول دي بټن سټارټ کا فیډ به دې خپل پوره شي بل هغې کې ته ګنټه به لګیا فیډ واچې دې کې په 17-18 منټ کې ستا ټوټل شیټ ته فیډ ورسي بیا چې کوم نفل په دې کې لګېدلی نو دا نورې چې کومي په اوپن شیډونو کې یا بي ډولي غټې ټپکې ورته وایي که نه هغوی دې کې نفل لګېدلی د دې نه یو قطره اوبه لکه بهر نشي تللی که نه بار ته ترې نشي تللی یو خو به دې بوره وچه پاتې کېږي لمدېږي به نه بل چرګان چې کوم دي لکه صفا سوتره اوبه څکي په دې 5 کې فرش اوبه پرتې او چې کوم تازه اوبه لکه اوس ستا ټمپریچر دننه 30 دی نو ستا اوبه هم 30 ټمپریچر وي که ستا ټمپریچر دننه 24 دی نو ستا د اوبو ټمپریچر به هم 24 وي ځکه چې A5 هغه شان ګرم وي که نه نو چرګ ته هغه مرۍ نه خرابوي لکه زکام خطرې پکې ني او نور اوبه خو ته بیا نشي داسې مینټین کولی دا خو دې ته فیټ کولینګ وایي جي دا فائنل ډیسیژن کې دی بس دغه یو څو پیسونه پاتې دا لګو انشاءالله دا بار نه راځي دا ګته او دا ټمپریچر لکه اوړي دپاره دا مونږ لګو یخنۍ دپاره چې یعنی ګرمي ده نو دی به کولینګ پیدا کوي یخوالی پیدا کوي جي دې باندې جي بره مونږ یو پایپ لګو هغې کې مونږ شاور جوړ کړو نو هلته موټر ورته لګېدلی موټر په ده باندې اوبه راځي بره نه دی فل لوند وي لوند شي او هلته پکې چالو وي نو هغه بار ته هوا وباسي نو هغه یخه هوا ټوله په دې شیټ کې خورېږي الحمدلله لکه دې KPK کې تقریبا 70-80 شیډونه دي او دا غونډ لکه مونږ تقریبا انسټال کړي دي پکې زیات تر که نه او غم خادي خو دې سره نه کېږي ځکه چې خلکو بلا پیسې لګولي چوزۍ راوستي قیمتي څیز دی نو چې کله م اکثر ډېر پیرې داسې شوي دي اکثر غم شوي که ټلیفون پکې راشي غم مونږ پرېږدو په ځای باندې د هغه غم وکړو د هغه کار ټیک کړو بیا واپس راځو خپلو مېلمنو سره کینو او بیا هغه خپل کار زندگی روانې او دومره ټایم لکه مونږ ته نه میلاوي اکثر د بچو دپاره هم ټایم نه اکثر د شپې زه 2 بجې 3 بجې کور ته لاړ شم بیا اوده کېدلي بیا واپس پاسېدلي مسجد هغه یو خدمت ما ګڼو لکه ما چې یو قوم ته فایده وشي زمونږ او کم از کم خلکو پیسې لګولي دي او د دې وجې لګولي چې یاره شته کسان شته سروس ورکوي که نه لکه ډیوټي راته کولی شي یاره چې که څه مسله راشي څه قسم نو هغوی حل کوي مونږ ته نو د دې وجې بیا مونږ هم خپله هغه غم خادي یا خپله ذمهواري ګڼو
هغه غم خادم مو پرېښې خپله ذمواري دا ګڼو چې څوک هم رینګ وکړي الحمدلله که د شپې 2 بجې که 3 بجې تاسو تپوس وکړو نو موږ ورځو او چا نه تپوس هم کولی شي چې یاره دوی راځي یا نه راځي بالکل وله موږ ته دي جی دا موږ پخپله کړی دی پخپله یې کوو لکه دا بریکري پکې فټ کول دي دا کنډکټري وي که نه دا ټوټل سیسټم بیا دې باندې دا بار سلیکټر سوچ دي بیا چې اوس چې دې کې ته کم پکې آن کول غواړې لکه هغه آن شي نو بیا به سره هغې سره انډیکیټر هم آن شي لکه تا ته به پته لګي یو آن دی 2 آن دي 3 آن دي ټوټل پکې به تا ته پته لګي اندازه به درته لګي دا جی کنټرولر دی دی کې لکه دا پکو دا سیټینګ دی که نه دی کې 10 1 نه واخله د 12 پورې پکې دي پکې بیا هیټر دی بیا کولینګ دی که نه 2 او بیا لایټینګ هم ته لکه د دې نه کنټرول کولی شي که لګې که نه الارم دی الارم دې لپاره چې یاره که تا په دې کې څه خرابي راشي او به تا ته وایي چې یاره سنسر خراب دی یا پکې نه چلیږي یا ټمپریچر ښکته دی یا بره دی بیا به تا ته الارم وایي دا خو پلس ماینس لکه ته پکې اوس څه دننه پروګرامینګ کوې که نه نو هغه به بیا پروګرام به ووایي بیا به ورته دا پلس دی دا ماینس دی که نه ته کوم سیز پکې اډ کړې لکه ټمپریچر پکې اډ کړې لکه ته وایې چې ماله 30 پکار دی نو پروګرام به ووایي ټمپریچر ته به راشي نو بس هغه به پکې اډ کړي زمونږ خو موبایل سروس دی لکه مونږ الریډي ګرځو که نه په کوم ځای کې کې پی کې کې چې کوم ځای کې مسلې مونږ ورته ځان رسوو او زمونږ سره کسان هم شته چې لکه په خپله مونږ فري نه نو مونږ ورته خپل بل کس ورته ورستو که نه کار وله ټیک کوو زمونږ نمبر دی 0301 42 36 660 دغه زمونږ رابطې نمبر دی چې څه ټایم هم څه کې هم ضرورت وي چاته نو وټساپ نمبر چې دی 0315 دی 52 49 660 دا وټساپ نمبر دی